الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اے عاقل غوغونی سماتا اے عاقل غوغونی سماتا مرگے نپریگ دی سڑے خپل رضاتا ڈیری ماتی کی مرید کبر جنو ڈیری ماتی کی مرید کبر جنو چد کبر بینا قتل اچھاتا دا اجل سوار پتخت بدل راشی دا اجل سوار پتخت بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا پجوندنی تو بوباس رحمانا چی قیامت کی شرمند نشی اللہ تا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو رحلت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرن کو پدین مین و غیرتمند مسلمانان رنو در رمضان المبارک آخرنی ورځ ده جمعة المبارک آخرنی جمعه ده الله جل جلاله اما نواله زمنگ اوستاسو پجون کی در رمضان المبارک دا خکل میاشت راوستی و خوش قسمت خلق اغو چی پدی میاشت کی حقی عبادت اکڑو تراویح اکڑی ختمون اکڑو دا قرآن مجید
په کثرت سره ختمونه وشو او هغوی چې کوم دی یو سیکنډ یو منټ یو ګنټه یو ورځ قیمتي کړه. نو یقینا دغه خلکو وخت قیمتي کړو او چا چې وخت ضایع کړو نو په هغې باندې رمضان المبارک دا میاشت تیره شوله، په هغې باندې دغه ورځې تیرې شولې. او چا چې قیمتي کړه نو په هغې باندې دغه ورځې شپې تیرې شولې. اوس به نتیجه کله راوځي؟ نتیجه به د اختر د وړوکي اختر په سحر باندې به د دې خبرې نتیجه راوځي چې چا وګټله چا وبیلل. د الله د طرف نه د چا مغفرت وشو د چا ونه شو، د چا بیړه پار شو او څوک چې کم دی ناکامه شو. الله پاک فرشتو ته فرمایي هغه مزدور چې هغه خپله ډیوټي خپل کار سر ته ورسوي نو د هغې څه حق جوړیږي؟ الله پاک فرشتو نه تپوس کوي. فرشتې ورته فرمایي یا الله یو مزدور چې خپله مزدوري خپله ډیوټي سرانجام کی سر ته ورسوي هغې ته خپله مزدوري ورکول پکار دي. نو زما محترمو اوس دغه ډیوټي خو چې په صحیح طریقې سره چا ادا کړې وي هغې ته به مزدوري میلاوي. اوس چا چې وخت ضایع کړی وي، اوس چا چې غفلت نه کار اخستی وي نو الله پاک فرمایي وي د قیامت په ورځ باندې به په تاسو باندې ظلم نشي کولی. هر انسان ته به د خپلو اعمالو بدله میلاویږي. چا چې څومره اعمال کړي دي د هغې بدله به میلاویږي، ظلم به په چا نشي کېدی. او نعوذ بالله الله ظالم نه دی، الله ارحم الراحمین ذات دی. د الله په قهر او غضب باندې د الله رحم قوي دی، غالبه دی. د اویاو میندو نه زیات محبت کې خپل بنده سره. الله پاک لا محدود خزانی دی، د الله رحمت وسیع دی. لا تقنطوا من رحمت الله. الله تا قرآن کې په خپله باندې فرمایي چې زما د رحمت نه به نه مایوسه کېږي. ګورې اوس هم موقع شته، په ربي کعبه قسم که موږ او تاسو په الله باندې د خپل ځان مغفرت کول غواړو او بخنه کول غواړو، والله چې په دې یو ورځ او په دې یو شپه کې په الله باندې ځان قبلولی شو. په دې یو شپه په دې یو ورځ کې قسم په رب العالمین چې زما استاد دومره رحیم الله دی، دومره کریم الله دی، دومره مهربان الله دی، دومره قدردان الله دی چې ما او تا ته د ټولې روجې هغه کمې کوتاهی والله په دې یو ورځ او په دې یو شپه کې راته معاف کړي. خو چې موږ الله دربار ته په کریکو کریکو وجاړو چې یا الله موږ ډېر وخت ضایع کړو، یا الله دا بزرګه میاشت تا په موږ باندې راوسته، یا الله په دې شمار ورځو کې یا الله موږ د غفلت نه کار واغستو، الله موږ پوه شوي نه. الله تا دې میاشت ته یو لوړ مقام ورکړی، یو لوی فضیلت دې ورکړی. ستا د طرف نه اعلانات کېدل چې نوافل درته په فرضو بدلوم، فرض درته یو په اویا بدلوم. یا الله زه نه یم پوه شوی په دې آخري ورځ باندې په ایمان ووایې، څوک د زړه په صدق سره توبه وباسي او د خپېمانتیا اوښکې د ده د سترګو نه روانې شي، الله به دا معاف نه کي، الله به ورته ګناهونه معاف نه کي، الله به مغفرت ونه کي. الله پاک فرمایي اے بندا ته
تب په توبو باندې ستړی شي زه په معاف کولو نه ستړی کېږم زمونږ ارحم الراحمین ذات دی زما محترمو خو اوس موږ او تاسو پیمانتیا هم نه کوو په دې غفلت باندې جاړو هم نه چې دا څومره روجې زمونږ خرابې شولې زما محترمو ما تاسو ویلیو چې روجا ځاله د خوراک او سکاک نه کولو نوم نه دی چې ته خوراک مه کوه سکاک مه کوه موږ څومره غیبتونه وکړه موږ څومره د یو مسلمان سپکاوي وکړه موږ څومره ناب تول کې کمی وکړو موږ څومره نظر غلط استعمال کو موږ څومره منځونه د جمع سره وکړو څومره غیر جمع سره وکړو څومره وخت ضایع کړو څومره قیمتي کړو هغه الله خبر دی ته په خپله د خپل ځان نه خبرې الله خبر دی او تخپلا د خپل ځان نه خبرې نو زما محترمو شیخ سعدی بابا فرمایي چې اے بندا الله جل جلاله په معاف کولو نه ستړی کېږي د هغې لا محدود خزانې دي هغه بې نیازه ذات دی نه د چا په روجو پروا شته نه د چا په حجونو پروا شته نه د چا په عبادتونو پروا شته نه د چا په ګناهونو پروا شته هغه دومره بې نیازه ذات دی چې جنت هم جوړ کړی دی جهنم هم جوړ کړی دی او تاسو ته اختیار درکړی دی چې نیکی کوئ که بدي کوئ ما راضي کوئ که ناراضه کوئ د جهنمینو والا اعمال کوئ که د جنتینو والا اعمال کوئ سوالات یې درته لیکلي جوابات یې لیکلي دي اے بندا خوښه ستا ده جنت ته تلل غواړي که جهنم ته تلل غواړي اوس په دې کې هم تاله اختیار در زما پکې څه نشته نو زما محترمو اوس کم الله چې کم وجود موږ له راکو دا وخت چا را کړی دا سترګې چا را کړي دا په کومه خوله چې ته تلاوت کې دا خوله چا در کړې ده دا ژبه چا در کړې ده دا په کومو غوږونو چې تی اوري دا غوږونه چا در کړي په ایمان ووایې د الله احسانات د الله انعامات موږ شمارولی شو نه شي دا ته چې د الله شکریا ادا کړې نو دا چې شکریا دې کم ادا کړه دا توفیق تعالی چا درکو دا توفیق چا درکو دا سا ته واخلې سا لاندې لاړه شي دا سا دوباره راشي نو دا د الله په توفیق سره دوباره راشي موږ به دا نه وایو زما محترمو یو مزدور یو غلام د خپل آقا او مالک خدمتو کی هغه خدمت هغه کار په صحیح طریقې سره سرانجام کی نو دا غلام او دا مزدور دی د خپل آقا او مالک پاغي باندې احسان نه ورړي بلکې دا غي احسان دی اومني کدا دا در ما پریخه وي دا دروازه ما پریخه وي دا چوکاټ ما پریخه وي او ست نه تلې وي نو د پاره مزدوران ډیر د پاره نوکران ډیر د غلامان ډیر د بل مزدور د بل نوکر د بل غلام نه بیکار اخسته وي ام دقه شان په دې روزه کې چې چاله الله توفیق ورکړو د ډیر قرآن مجید د تلاوت کولو هغه دې د الله پاک شکریا ادا کی د الله احسان دی اومني چې الله ستا بندگان خو ډیرو پای کې الله تعظم انتخاب زما وکړو زه دې منتخب کړم تا مال توفیق راکړو موسی علیہ السلام الله ته وی الله دا توفیق څه ته وی دا توفیق څه ته وی الله د موسی علیہ السلام نه توفیق واغستو تو استعلم سره و زمانم توفیق تینا الله واغستو دویم ځل ورته وی استعلم سره یا الله زمانو ویل نشو زه په دې منبر کې ناستم پر ربي کعبه قسم زب په خپل علم باندې یقین نق ساتما زب په خپل فقاهت باندې یقین نه ساتم زب په خپل پوهه باندې یقین نه ساتم لوی لوی عالمان د علم سمندري اچې بکې ناست معمولی شان تکبر او غرور چې خلک تا تلاندې ناستي تبر په منبر ناستي معمولی غونته کې غرور تکبر انسان نه د دې په خمیر کې دا شیزونه اغلې شوی دي زما محترمو خطبم تینا الله هی رکړه علم تینا الله سلب کو دومره به د شپې الله ته وجړل
واپس به په هغه ټول علم په الله باندې را واپس کو ځان ته چې الله ما خو دومره سخت او تکلیف تیر کړو هغه ټول علم رانه په معمولی غونته کې هغه الله دی. نو الله تینا توفیق واغستو تو استانم نو دریزل موسی علیہ السلام نه تپوسو شو موسی علیہ السلام نوم نشو اخست اخیره کې ولا الله توفیق ورکو استاد نوم سره وی موسی علیہ زمانو موسی ودي توفیق لا حول ولا قوة الا بالله. من که منزونه وکړه من که روجی ونیولې من که تراویح وکړي من که ختمونه وکړه من که اعتکاف وکړه من که د خپلو خاوندانو خدمتونه وکړه زنانو ته وایم په کورونو کې تاسو روژه ماتې تیار کو پشمنیم تیار کو د دې ټولو روژهدارو په ټوله ورځ په دې روژه کې د دې زنانو پوره حصه وه. قسم پر رب العالمین دا توفیق د الله د طرف نو او الله چې چاته زما عزتمند وغواړي هغې له د نیکو اعمالو توفیق ورکړي چاته وغواړي دا د الله چاہت ته د الله منشا ده د الله خوښه ده. او هر حال د دنیا په دې مختصر زندگی کې پر رب کعبه قسم د هغه الله په چاہت باندې چا خپل چاہت قربان کو. اللہ پاک فرمائی اے بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. اللہ چی سغواڑی اللہ چی سخوخی اللہ چی سنگا واڑی اغا شان بکیگی بندگان مخلوق چی سغواڑی ابا نکیگی اللہ چی سغواڑی ابا کیگی. اللہ پاک فرمائی اے بندہ یو ستا خو خدا یو زما خو خدا کیگی بہاگا سچی زما خو خدا. اے بندہ اسی خوم زما په خوخه به عمل کیږي زه چې سویم ابه کیږي. ای بنده که چرته تا د خپله خوښه زما په خوښې باندې قربان کا بیا به هغه څه تاله درکم څه چې ستا خوښه ده. اوس زمونږ خوښې وګورئ واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم. تاسو د الله پاک احکامات د الله وعدې پوره کوي الله وایي زه به ستاسو وعدې پوره کوم. نن زمونږ په زړونو کې څومره دلی ارمانونه مشکلات پریشانی بیماری قسمه قسم دا الله دا وشي یا الله دا وشي یا الله داسې وشي یا الله داسې وشي. هلته زمونږ نه خپل رب راضي نه دی موږ د خپل آقا او مالک اتباع او تابعداري نه کوو ځکه راته ښځه خدای راولټه کي ځکه راته خدای بچي راولټه کي ځکه راته رشته دار راولټه شي ځکه مقتدي راولټه شي او د هغې د طرف نه دومره بېعزتي او دومره سپکاوی موشي چې ړم بے انتہائی خپشی. دا وجہ سے دا مونږ د خپل الله د خپل مالک د خپل پیدا کون کی نافرمانی کړی وي دې خبر ورسه. نو بهر حال مختصر شان دا لاہور یونیورسٹی پدې کې یو طالب علم هغه زما محترم و تبلیغ والا په محنت وکړو لاړو سلورو میاشتو لا چرته لاړو سلورو میاشتو کې څه کېږي د ایمان د جوړولو کوشش ته محنت ته الله د پیژندلو کوشش او محنت چې دا چا سلور میاشتې نه دي لګولي الله دې توفیق ورکړي. سلورو میاشتو سره ډېره زیاته فایده کېږي ډېره بې انتهایي فایده کېږي. هغه لاړو نو د کالج او د یونیورسټۍ د طالب علم کم حالت وی او کم زما عزتمندو عمر وی او څنګه زندگی وی او څنګه ژوند وی نو هغې باندې تبلیغ والا محنت وکړو لاړو سلور میاشتې ولګولې. د لاهور په یونیورسټۍ کې به پاتې کېدو د یونیورسټۍ ماحول تاسو ته پته ده زما محترم میل میلاپي یو مکس کاته وي جنکۍ الکان ټول یارانی دوستانی وي. اوس دا جوړ شو چرته جوړ شو په دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کې به بل ته ګوته نه نیسي چې کمې خبرې ته کې وایي ټارګېټ به ستا خپل زړه وي. تاسو ته ادابي ګشت کې امیر صاحب وایي که نه چې چا سره موږ خبرې کوو هغې ته به نیغ نیغ نه ګورئ چې دا خبره نه محسوسوي چې دا ګنهګار یې زه کتلی یم نه هر سړی به د دې خبرې ځان محتاجه ګڼي. نو همدقه شان هغې ځان جوړ کو مال یې ولګولو جان یې ولګولو وخت یې ولګولو. منگ تا خدا کار اسی عرضی یا واپس کار خکاری دا تبلیغ والا را تا اوزگار خیر خکاری. قسم پر رب العالمین دا دا ایمان دا جوڑولو محنت تے او دا ایمان زما عزتمند ایمان جوڑ نشو ایمان بنیادی شے دے ارس فضل دی. نو آغا نوجوان واپس آغا یونیورسٹی تر آغے پا آغا یونیورسٹی کے دا گر پرینٹ چکا موا
د کوم ملګری وا هغه عیسایانه وا هغه چې کله دا وکړو نو په څلورو میاشتو سره زما عزتمندو په دې نوجوان کې ډیره تبدیلی راغلی وا ګیرې پرې خوستې وا زما عزتمندو کپڑے لباس د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق جوړ کړي وي ژوند نو هغه سره ملاقات شو نو دا نوجوان خو جوړ شو د پزړه کې یو غم او فکر لګېدلو چیرې دا عیسایانه دا زما ملګری دا او کچرته د ژوند الله پاک جوړ کو او دته چرته د ایمان دولت الله ور نصیب کو همیشه د پاره به د جهنم د اور نه بچي جنت لواله ولی دا دعوت او تبلیغ مهنت هم د دې خبره ده دا فکر د محمد رسول الله فکر ده چې الله رسول د هر امتی متعلق د سوچ فکر کړي زما هر امتی نارینه زنانا وړو کې ځوان بوډا سپینګیره ټول جهنم د اور نه بچي د دنیا نه کامیاب لاړ شي همیشه د پاره جنت تلاړ شي نو دا لګي د واز او نصیحت کوي هغه غیر مسلم هغه عیسایانه دا سی غوږ خو د دې خبرو ته دو واز او نصیحت وکړو دوزخ جهنم قبر جنت او زما عزتمند ماران لړمانان دا ټول خبري دا هغه کرسچن زنانه مخه تکي خوسته اوس دا غي سترګونه اوخ کی رواني دي دومره جاړي زما محترمو په الله یقینو کې ګړز هغه عیسایاني کلمه ویله مسلمان شول نو اوس سوي واوري اوس هغه عیسایانه سوي و اے نوجوانا ته په دې خبره مخ خوشالېږه چې ستا په واز او نصیحت باندې زما زندگی بدل شوله تا ما ته دا دعوت راکو د الله د رسول خبرې دی وکړي جهنم جنت قبر ماران لړمانان دی راته بیان کو او په دې سره زویری دم نا وی تا اول نه چې راغلی وي تر اخري انټه پورې ما ستا خیالو تا په دې دومره خبرو کې په دې دومره سات او وقت کی تا یو نظر ما ته اون کته الله پاک فرمایي نامحرم زنانه ستاسو مخې تراشي نامحرمه نارینه ستاسو مخې تراشي خپل نظرونه ښکته کوي نو ګوره مخکې ما ورته به قتل او اوس چې څلورو میاشتې ولګولي او د دې خبرو نه خبر شو هغه زنانه طرف ته یو نظر مروچت نه کو نو هغه ورته وی ستا د واز او نصیحت په ما دومره اثر نه کړي څومره ستا د نه کتلو په ما اثر کړي همدغه شان د اختر ورځ را روانه ده تا ته ویلی شوي دي چې د نامحرمه زنانو نه به پرده کې نامحرمه زما عزتمندو زنانو نه به پرده کې زنانو ته ویلی شوي دي نامحرمه سړو نه به پرده کې پلانکې خفه نه شي خیر دې د اختر مبارکي به ورسره وکما همداسې د خولې ستړي مشي به ورسره وکما همداسې لوپټکې به ورله لاس ورکما همداسې زما محترمو په رب کعبه قسم ستا دا لاس میلاوول ستا دا مخ ته کتل د نامحرمه سړي چې کوم دی زما عزتمندو هغه ښځې ته وکتل چې انا محرمه ده هغې سره د ده نکاح کول جایز دی هغه ته به نه ګوري ماما لور کاکا لور زما عزتمندو مامی شولا چاچی شولا دا ټول هر سړی د دې خبرې نه خبر دی چې چا نه به پرده کې او د چا نه به نه کې او بیا مسلمان نو اوس ګورئ موږ روجې نیسو د الله حکم دی موږ حج کوو که 14 لکه روپۍ نه چې 6 لکه روپۍ دی ولې نه شي حج کوو موږ زکات ورکوو ویره جی لک زما د دې مال حساب وکړي څومره زکات جوړیږي د الله حکم دی وآتو زکات ورکړي ها دا چلنے هغه چلنے اوس الله نه دی ویلي پرده وکړه دا حکم د الله نه دی واقیموا الصلاة چې کم الله تا ته ویلي دي چې مونځ کوه او مونځ کې کم الله چې درته ویلي زکات ورکوه زکات ورکې کم الله چې درته د حج د کولو حکم کړی او حج کې هغه الله تا ته ویلي پرده وکړه نو پرده څنګه نه کې دلته خو دې پښتونه پته ولګېده که نه خپله منشا استعمالې پته دې ولګېده که نه دا کار لږ د نفس نه خلاف کار دی ما تاسو ته ویلي د کتلو مزم اخستې ده راشه د نه کتلو مزه واخله راشه لږ د رب چاهي زندگی باندې راشه د الله په چاهت باندې راشه په زړونو کې محبت اچولو والا ذات د الله ذات دی
نو زما محترم وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. زما عزتمندو مؤمنان سړي دا به د مؤمنانو دا نامحرمه زنانو نه به پرده کوي، خپل سترګې به ښکته کوي. دې خبره ورسېدې نو انشاءالله اهتمام به کوو که نه به کوو. څوک خفه کېږي خوشحالېږي زما رب ما نه راضي شي. بس ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. فکری دنیا کر کے دیکھ، فکری عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھ، رب کو اپنا کر کے دیکھ. دمر لوی مل مچکور تبیائی اول سہن دی جارو کا دا خشا کو. پدی زلون کی زما عزتمندو سب پراته دی دا پدی منبر نه چې کوم دی دا مسلې کمی بیانوم په دې سره دا خبر ستاسو زړونو کې نه کوزیږي تر څو پورې م دا پیسې راخستې نه وي. هغه مال چې په کوششونو محنتونو په ستړي ستومانه دی ګټلی دی هغه دې تر څو راخستې نه وي او د الله په دې دین دې لګولی نه وي او دا دین د زده کولو دپاره دې دا ښځه او بچي او دا غوړې زیړې دا سهولیات پرېښودې نه وي او قسمه قسمه تکلیفونو ته دې دا سینه نیولې نه وي. یاد ساتئ دا دومره لوی دین والله که زما ستا په دې 15 فوټه بدن کې راشي ایشی حالتا خناس دی گناہ خپ کلاو تندی سر گناہو کی دا اللہ دا ذات نا بالکل دلتا شکم دے مطمئن ہے چی اللہ ارحم الراحمین ذات تے اللہ بمی معاف کی او چکل دا گناہ عمل رازی نو زما عزتمندو دلتا ہو گو رہا د ګناه په دې عمل کې اوس دلته چا سوچ نه دی کړی. د رزق معامله وګوره دلته دا نه وایي چې الله رازق دی بس کور کې کښېنه الله به درله رزق درکوي. پښمني مال وته یې کار لا چې څه خو به ګټل غواړي. نو همدقه شان دا دین اسلام دا د محمد رسول الله د صحابو په هلو ځلو سره قربانو سره دا راوړلی شوی دین دا په دې 15 فوټه بدن کې دی همداسې راشي دا چرته هم نشي کېدی. زه به صرف د کور نه جومات ته پورې ځم او د جومات نه به کور ته ځم او بس کاروبار را به ځم او د کار نه به ماسخوتن راځم او دا دین به په ما کې راشي دا چرته هم نشي کېدی. نو زما محترمو یو ورځ د دې دنیا نه تلل دي، یو ورځ د دې دنیا نه تلل دي. نو دا اوس د حق خبره نه ده چې ته په کور کې داسې یو ماحول جوړ کړي چې په دې اختر کې ستا ماماګان راځي ترګان دي راځي یا چې کم دی داسې څوک راځي رشته داران او هغې ته وایي چې کور ته به دننه نه ځي، کور ته به دننه نه ځي. موږ په شریعت باندې عمل شروع کړی دی. مولانا صاحب وویلی د الله حکم دی او دا حکم چې ما چې په کور کې کم خباست جوړیږي او کم لانجې کونجې او په کاروبار کم اثر غورځېږي د ښځې د خاوند مینې محبت باندې کم اثر غورځېږي والله دا تاسو ته پته نشته. مړه ټوله دنیا د خپلو کې خوشحاله او ټوله دنیا د خپلو کې متفق وي او د ښځې خاوند خپلو کې نه لګي. مړه په داسې رشته دارۍ دې بیا اور پورې شي، په داسې خفګان باندې دې اور پورې شي چې ټوله دنیا دې خوشحاله کړه او په خپل کور کې دې غم جوړ کړو. نو زما عزتمندو دغه غم دا د الله د نافرمانی په وجه باندې راځي، د مونځ د قضا کولو په وجه باندې راځي، د بالمازی په وجه راځي. زما عزتمندو د الله حکم د ماتولو په وجه راځي. نو ولې د الله حکم ماتوي؟ که ځان ته مسلمانان وایي ونیسئ ځانونه وکړه دغه غیرت قام قبیله کې وکړه. الله وایي زما د پاره ټول خلق خفه کا، رشتہ دار خفه کا، مقتدیان خفه کا، شاگردان خفه کا، زما بندگان خفه کا، ما راضی کا. زما بندگانو زړونه زما په قبضه کې دي زه به درله راضي کما. دا سیده که نه ده؟ وایي دا الله خوشحاله کړی نه دی. وایي زه ورسره څومره دغه کوم دا الله خوشحاله. نو الله پاک خوشحاله کا الله به دا خلق خپله خوشحاله کړي. زمونږ رشتہ دارانو کې زما والد صاحب داسې وکړو نن الحمدلله مغه رشتہ داران دي پردم قائم شوله او مغه مینه محبت هم هر سړی خپله پوه شو بس ډایرکټ کور ته نه راځي وروا. نن سبا بس الله دې معافي وکړي زمونږ کورونو ته خو پردي خلک را دننه کېږي نو بل رشتہ دار بلا څنګه منې کوو؟ ماحولونه جوړ نه دي. دې باندې به ته کار کې محنت به کې اول به چې کم دی په ځان خواري محنت وکړي ځان به جوړ کړي بیا به ورو ورو طریقې سره په خپل کور کې به کار شروع کړي بیا به رشتہ دارانو کې کار شروع کړي.
زما محترم دا خبرې خو ستاسو سوي ما د ډېرو کمو کسانو وړه ته به پرېوتي، یعنې اکثریت زنانه به مو مړه دا سوی لګیا دی دې خبرو. ایو حاجي صاحب وفات کېدو، زما محترمو حاجي صاحب لګې دی وصیت کې پلانکي باندې مې دومره قرضه ده، وخه بابا نور 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 پلانکی باندې مې 2 لکه دي، وخه نور 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 پلانکی باندې مې 50,000 دي، نور 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 وې پلانکی را باندې 3 لکه دي، وې زنه ورو تړي بابا غړي وړي شروع کی چې وې پلانکی را باندې 3 لکه دي، وې زنه ورو تړي بابا غړي وړي شروع کی. نو هم د قشان زما محترم چې کله مې ته پستی خبرې کولی نو هر سړی وې ماشاءالله جزاک الله، او چې کله مې ته لګه ترخه خبره مخې ته کې خوستا نو قاری صاحب غړي وړي شروع ور بشي خبر بشي چې کلم په دې قبر کې راگیر کی زهغه وخت را مخې تکم چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه رحلت وشو، د دې دنیا نه زما عزتمندو پرده پوش شلو، الله رسول الله مرګ راغې، الله رسول د دنیا نه لاړې، د دې دنیا هر انسان لبه مرګ راځي، نارینه لبه مرګ راځي، زما عزتمندو زنانو لبه مرګ راځي، سپینګری لبه مرګ راځي، بوډا دغه شان ماشوم نوجوان زنانا خيستا بدرنګ هر چا لبه مرګ راځي، بادشاہ گدا. نو ان شاء الله العزیز دا لکشان خفغان د رشتہ دارانو تا نه دا رشتہ داران پس خفو یا الله تا فرمایلو پرده کو ماته نه پرده کوله پکور کې زنانو ته ویلو درا سره رشتہ داری پرې خو مې پرې درا سره ما الله مان راضي تاسو دې سر کې ناراضه یا الله په دې خبر راغلم قسم پر رب العالمین به وګورئ. ها فنا فی اللہ کی تہ میں زما عزتمند دلتا پا اشعارو کی دا یو شاعر دیر کلی انداز سر دا اشعار را نقل کی وی تم یوں نہیں سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہیں پرغیب میں سامان اب میرے لیے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہاں دا اللہ دا رضا دا پارا بس حق وینا کوا، حق لسات ور کوا، که مقتدی دی جماعت ترازی که نرازی، که رشتہ دار دی کور ترازی که نرازی، که یار دوست در لچکن دے ملگرتیا در سرکی که نکی تیرو بدائی ساتھ زدہ سیم بس. نو اللہ رسول مبارک تا بیماری ہو لگے دا نو تاسو دا خبر دی دا پارکوم چی زما عزتمندو یاد ساتی یو روز مگلم مرگ را روان دے، مرگ را روان دے، دا مرگ نہ بچ کے دل نشتا، واللہ کا دا مرگ نہ بچ کے دل وی، واللہ کا زما عزتمندو گورا بیدی تا قتل نشی گورا پرون دا شپیم یو وفات شوی دی، ننسارم یو وفات شوی دی، بے دا خبرانی دا اختر شپا دا یا دا اختر روز دا نجی نا یا دا وعده شپا دا وقتی پورو شو چلو بھائی تیارے کوا دومره وقت در سره پاتې دی، منگ تا اعلان شوی دی خو چاہتا پتا شتا چاہتا دا مرگ پتا نشتا، آغا چاہتا پتا شتا چاہ دا مرگ دا پارا تیارے کی، آغا چاہتا پتا نشتا چاہ آغا پا غفلت کی جون تیرے اس پوشوے دا سی پتا شتا خواہ چاہتا چی پتا وی دا مرگ دا پارا تیارے کی. اللہ رسول مبارک تا بیماری او لگے دا سی بیماری او لگے دا چی زما عزت مندو بیماری ورست ورز سے واقع دا. جبرائیل علیہ السلام راغے سلامیوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک سنگ دیں. اللہ رسول ورطا فرمائی اے جبرائیل دیر ناسازہ دیں، دیر تکلیف او غم کی اختیمہ زما عزت مندو. جبرائیل علیہ السلام ورطا دعا کی بیا لاڑے پدوے مورز بیا راغے سلام علیکہ یا رسول اللہ، اے دا اللہ رسولہ طبیعت مبارک مزاج طبیعت مبارک سنگ دیں. ویا مغا کیفیات تی تکلیف دیر زیاد تے بدن تا دیر لوی تکلیف او دردون محسوسی گی. بیا لاڑے جبرائیل علیہ السلام پدرے مورز بیا راغے اللہ اکبر اللہ اکبر چوی قتل دا جبرائیل علیہ السلام سر اسرائیل علیہ السلام ہم راغے او زما عزت مندو 1,00,000 فرشتی دی ورسرا او داسی فرشتی دی چی دا ہری فرشتی سر 1,00,000 فرشتی نوری دی. اللہ رسول حیران دیران گوری دا بل سڑے سوکتے دا ملک الموت فرشتہ دا سا اخستون کی والا دا آغا فرشتہ دا اسرائیل علیہ السلام دے دا کم متعلق چی بتاسو بیان کولو تاسو بذکر آوری دا آغا فرشتہ وی خواہ
اسرائیل علیہ السلام تپوس کې یا رسول الله اجازه شته. الله رسول جبرائیل علیہ السلام ته مخ ورړی. زما محترمو جبرائیل علیہ السلام ورته فرمای اے د الله رسوله دا اسرائیل نه د پکاینات کی چانم چې کوم د اجازت نه دی اغسته، یو پیغمبر نه اجازت نه دی اغسته. تاسو واحد هستی، واحد انسانی، واحد د الله رسولی چې الله پاک ورته دا زما عزتمند دا اجازت ورکړی دی چې اجازت به علی که اجازت در کو خو ورشه که اجازت در نه کو واپس تی راځي. زما حبیب خفه نه کی. زما محترمو الله رسول ورله اجازت ورکو. اسرائیل علیہ السلام راغې سلام یو کو، دا غې نه پسې ورته دا ټول داستان مخې ته کېښوستو چې الله را لېږلم چې د الله د طرف نه دا فیصله شوې ده چې زما د حبیب نه روح قبض کا او ما طرف ته راول. که اجازت وي روح ته قبض کا ما طرف ته راولا، او که اجازت نه زما حبیب پرېږده او ته ته راځه. زما محترمو چې کله دا خبره اسرائیل علیہ السلام ورته وکړه، محمد رسول الله مبارک خپل سترګې جبرائیل علیہ السلام ته واړولې. وی جبرائیله ته څه وې دې باره کې؟ جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي یا رسول الله الله جل جلاله ستاسو د ملاقات شوق کوي. الله پاک ستاسو د ملاقات شوق کې دی چې زما حبیب ما طرف ته راولي، زه ورسره ملاقات کول غواړم. زما محترمو د هغې نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسرائیل علیہ السلام ته اجازت ورکو، اتینا روح قبض کو. الله قسم پر رب العالمین چې کوم غم په دغه ورځ باندې دا کومه حادثه مخې ته راله چې د محمد رسول الله وفات په کومې ورځ باندې وشو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه لوی حادثه وه، دومره لوی حادثه وه چې د دې حادثې په وجه باندې هر یو شی تک تور شولو. موږ د الله رسول مبارک په قبر باندې خاوري، جسد مبارک باندې خاوري، تنه مبارک باندې خاوري ورواچولې. څومره موده تېره شوې وه، وایي هغه غم او فکر او هغه بېچیني تر اوسه پورې وه چې هغه لاسونه نه موږ هغه خپلې هغه دوړې څنډلې نه وي. دومره هر صحابي پریشانه، هر سړی بس یو د کورونو نه زنانه راووتلې، نوجوانان سپین ږیري ټول جړا فریاد دی. هر طرف ته زما عزتمندو غم دی چې څوک هم راوځي جاړي، په کریکو کریکو جاړي. دا خو زمونږ زنانه دي، دا خو زمونږ نارینه دي، دا زمونږ نوجوانان دي چې په خپل پیغمبر باندې عاشقان نه دي. قسم پر رب العالمین هغه خلقو ته هر څه برداشت کول آسانو، ښځه زما عزتمندو کونډول آسانو، بچي قربانول آسانو، مال قربانول آسانو، ځان قربانول آسانو، خو د محمد رسول الله جدایي ورته ډېره مشکله وه. د الله د رسول جدایي په یو قانون، په سخته ګرمۍ کې، په سخته تنده کې د یخو اوبو میلاوېدو په ځای هغوی به دا چاهت کولو چې موږ ته د محمد رسول الله دیدار میلاو شي. ها زما محترمو صحابه د الله پر رسول مبارک باندې خاورې ورواچولې. زما عزتمندو د الله د رسول مبارک زما عزتمندو بدن باندې خاورې ورواچولې شوې. صحابه را روان دي، دلته فاطمه بیبي ولاړه ده، هغه نیازبینه لور ولاړه ده، سترګو کې اوښکې دي، په ژړا په اوچت اواز سره جاړي. ورته وایي اے انس رضی الله تعالی عنہ زما په بابا جان هم خاورې ورواړولې، تاسو له دې زړه څنګه اجازت درکو؟ تاسو زما په بابا جان خاورې ورواړولې. زما محترمو په الله قسم کم غم جوړو، هر طرف ته دې ځای کې یو غیبي آواز راتلو د خلکو ته د اطمینان د پاره، د صبر ورکولو د پاره. په دې کور کې چې کوم دا غم جوړ شوی دی، په علاقه کې غم جوړ شوی دی، په کلي وطن کې غم جوړ شوی دی، محمد رسول الله د دنیا نه تشریف فرما شوی. آواز راځي، خلکو ته د صبر تلقین ورکړل کېږي، کس معلومیږي نه، او آواز راځي، هر چا ته دا خبره کېږي چې زما عزتمندو محرومه هغه سړی دی چې هغه د ثواب نه محروم شو، هغه د ثواب نه محروم شو. من او تاسو ټولو ته مرګ را روان دی. دغه مرګ د هر کور میلمه کېږي به یو ورځ. زما عزتمندو دغه هر چاته د صبر تلقین ورکړلی شو.
او چې کله आवाज غیب شو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وای دا आवाज هم او پیجندو دا سوکو وای دا خضر علیہ الصلوۃ والسلام دا سوکو دا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ها په الله قسم زما محترمو داسې مبارک حسی د دنیا نه تللی دا دنیا ورانه نشوا قیامت را نغې نن تاریخ پورې وګوره دنیا آباد ده زما استا پتللو سره دنیا ورانیږي نه نو ان شاء الله تیاری سره د دنیا نه لاړ شو په دې اخیری ورځ کې په دې اخیری شپه کې په دې اخیری روزه کې الله ته پکری کو وجاړه لا تقنطوا من رحمت الله سمر روجی دی اخوړلې سمر منزونه دی قضا کو سمر تراوی دی پرې خوستي ختم القرآن ندی ځان پټ کړو د قرآن مجید مختم اونکتلو راشه په دې روزه په دې شپه په دې نن ورځ باندې سانس ہے چانس ہے الله تعالی اوچت کا د شپې را پاسا الله تعالی اوچت کا نن زما عزت مندو اوس د چکم نه الله ته پجړا شا وی الله پوه شوی نه یا الله د رمضان اخیری ورځ یا الله اخیری ورځ یا الله سبا د وړو کې اختر په ورځ باندې به اعلانات کیږي د چا مغفرت وشو د چا ونشو د چا بیړه پار شو د چا پار نشو یا الله سوال درته کوم اے الله کچرته تا زما ګناهونه معاف کو اے الله کچرته هغه غفلت تا راته معاف کو چې کم غفلت ما په روزه کې وکړو کم یا الله وخت مې ضایع کو کم ټیم پاسې مې وکړو اے الله ستا په خزانو کې به هیڅ کمی را نشي اے الله زما بیړه به پار شي اے الله دا جرم عظیم راته معاف کا اے الله بیا به آینده د پاره به زه وخت نه ضایع کوم آینده د پاره به د غفلت نه کار نه خلم په ایمان وای دا د خجالت دا د پیمانتیا اوخ کې د سترګو نه توی شي الله نه د مغفرت سوال کې په ایمان وای الله به مغفرت وکي کبمونه کی او بم کی کبمونه کی الله بم بیړه پار کی کبم پار نه کی ارحم الراحمین ذات سوک بکې ان شاء الله کوبه ان شاء الله الله ته بجاړو ان شاء الله په کورونو کې زنانو ته موای په کورونو کې زنانا خزه دي دا بچی دي راجمه کو بچی الله سوچت تیر جمعه ما دا خبر وکړه چې په دې روزه کې زما استاد الله سره تعلق جوړ نشي په دې روزه کې زما استاد بند کارونه روان نشي روان کارونه ترقی ته اون رسیږي په دې روزه کې زما استاد بیمار ته صحت ملاو نشي په دې روزه کې ما ته د خپل رب سره صلح ونکو کله بکو اوس خو شیطانان را خلاصيږي هغه شیطانان چې د بابا آدم علیه السلام دشمن هغه شیطان الله ته قسمونه کړی دي بندگان بدر لګمراه کوما بندگان بدر لزان سره جهنم ته بوزما زما محترمو په الله قسم دا تاسو ته ما د توبې در وښودو د توبې نعمت مې درته وښودو د الله در مې درته وښودو نو ګوره یو قسم د توبې نه پاتې نشئ په دې اخیری ورځ باندې توبه وباسئ کم از کم په دې نن تر ماښام روژه ماتې پورې خامخا د دې شبر دا چې کوم یخته ستا په زړه راختې دي او دا اړه دې دومره کلک شوی دی چې ستا په سترګو کې اډوله اوښکې نه راځي د دې سترګو نه اوښکې راوباسه د دې سترګو نه الله ته اوښکې راوباسه الله ته وجاړه په خپلو کړو ګناهونو باندې په خپل هغه وخت باندې چې کوم وخت تا ضایع کړی دی الله ته وجاړه انشاءالله زما وروره الله به دې بیړه پار کړي الله به دې مدد وکړي الله به دې دا بند کارونه روان کړي نو انشاءالله د دې ټولو خبرو اهتمام وکړو ټیک ده که نه انشاءالله د هوایي فایرنګ نه ځان وساتو زما عزتمندو دا خوشحالي په موږ او تاسو چا راوسته الله راوسته هغه الله چې کوم الله خوشحالي راوستي شي هغه غم نشي راوستي یا دغه خوشحالي درته په غم بدلولی نشي یا دغه عزت کم درکړی دی دا درله په ذلت بدلولی نشي دا کم بچي درکړي دا د ناخستی نشي زما محترمو یو خاوند د اختر په شپه باندې ستړی ستومانه راغی او ښځې ته ویلې روټۍ راواچوه وږې شوې یم ښځه غریبې بره وختله زما عزتمندو زر به تنور چې کم دی لمبه به کمه تنور به ولګومه خاوند دپاره به یو روټۍ پخه کمه هغه زنانه بره لګیا د روټۍ پخی خاوند لاندې د روټۍ په انتظار کې ناست دی زما عزتمندو یو بدبخته هوایي فایرنګ کوي هغه ګولۍ د هغه زنانه په سر باندې ولګېده په هغه ځای باندې وفات شوله خاوند لاندې زما عزتمندو د خپلې ښځې په انتظار کې دی او چغې ورته وایي یا ښځې ته دا روټۍ راوړي که نه راوړي زما محترمو هغه خاوند چې کله بره راوختو چې ویې کتل هغه ښځه زما عزتمندو وفات شوې ده
یاد ساتئ بغیر د دې خبرې نه چې تا ته پته ده هوایي فایرنګ سره د چا جان اخیستلی کېږي، هوایي فایرنګ سره کم ماشوم کمې زنانه ته نقصان وررسېږي، هوایي فایرنګ سره دغه لوی نقصان پیښېدی شي، دغه خوشحالي په غم باندې بدلېدی شي، د چا په کور کې چې کوم دی مړی کېدی شي، او د دې نه پسم د دې نه باوجود هم څوک هوایي فایرنګ کوي. قسم په رب العالمین دا قاتل هغه مقتول شو، د قیامت په ورځ به زما عزتمندو هغه مقتول د دې په دې سر کې به زما عزتمندو یختو کې به داسې پنجې اچولي، محمد رسول الله فرمایي داسې به یې راښکاږي او د الله په حضور کې به پیش کړي، یا الله دا قاتل دی، یا الله دا قاتل دی. زما عزتمندو لږ غونته کې په دې خپلو خوشحالو په دې خپل نفس باندې کنټرول راوله، خپله خوشحالي وباسي، د بل په کور کې غم جوړی. نو انشاءالله العزیز کوشش به کوو که نه انشاءالله. تا دا کومه تمانچه دا کم پستول دی اسمان ته مخامخ کړی دی، دغه اسمان د طرف نه پتا دا خوشحالي راغلی ده. وکړه جي وی الله موږ د خوشحالۍ قابل نه یو، تا په موږ خوشحالي راوسته. دا مشین دی هغه الله طرف ته نیولی دی. زما محترمو دا هوایی دا فایرنګ دا ګولۍ روانه وي، د دې خپل گردش دی، د دې خپل رفتار دی، دا یو حده پورې رفتار کوي، دا واپسي کوي. زما عزتمندو دا چې څومره لاړه د هغې نه واپس چې کومه په تیزۍ سره دا راځي او د چا په سر کې ورننوځي دا ګرمه ګولۍ، قسم دی که د ماشوم په سر باندې ورغه والله دا ماشوم نه پاتې کېږي، د یو سپین ږیري په سر ورغه دا سپین ږیری نه پاتې کېږي. تا چې کومې ډزې کړي دي د چا کور ران شوی دی، بس دا مجرم امتی د قیامت په ورځ هر څه معاف کېږي، قتل نه معاف کېږي. دا پردی حق ته ووالو، دا په پردي حق کې راځي، دا خبره ذهن کې کېږدی. وایي هر څه معاف کېږي پردی حق، خپله درته خپل ژوند څومره محبوب دی او د بل ژوند یې ختم کو. نو انشاءالله د هوایي فایرنګ نه به پرهیز کوو، انشاءالله پرهیز به کوو، انشاءالله نور خلک به منې کوو. انشاءالله دا خوشحالي الله راوستې ده، او دا خوشحالي د چا خوشحالي ده؟ دا د هغه چا خوشحالي ده چې په دې روژه کې یو منټ، یو سیکنډ، یو ګنټه، یو ورځ، یو هفته قیمتي کړې ده، تراویح کړي دي، ختمونه کړي دي، اعتکاف یې کړی دی، روژې نیولې دي، د هغې اختر دی. زما عزتمندو د هغې اختر نه دی که د اختر په ورځ باندې دغه سړی دغه نارینه دغه زنانه چې هغې یو روژه نه ده نیولې، یې نیولې ده کلی نیولې ده کلی نه ده نیولې، تراویح نه دي کړي، ختمونه نه دي کړي، اعتکاف یې نه دی کړی، الله یې نه دی راضي کړی، په دې روژه کې وخت یې زما عزتمندو قیمتي کلی نه دی. قسم په رب العالمین د 4 لکه روپو جوړه دی واچوي، 1 کروڑ روپو کې دي زما عزتمندو، په 1 کروڑ روپو ګاډي کې دي. دا د اختر مونځ د پاره راشي، دا فضل دی دته چې کوم دی زما عزتمندو د الله د طرف نه دعوت نه دی ورکړلی شوی. اوس یو شادي حال ته خلک را روان دي، چاته دعوت میلاو دی چاته میلاو نه دی، چې چاته میلاو نه دی نو غل راغی او ډاکو لاڼې. همدقه شان زما عزتمندو اختر د هغه چا دی او دغه خلک به وګورئ الله رب العزت به دغې خلکو ته چې چا په دې روژه کې الله راضي کړی وي، الله پاک به د زړه خوشحالي ورنصیبه کړي. هېڅ څه به ورسره نه وي، په کور کې به ناست دي زړه خوشحالي. اوس تا سره کربونه دي، اربونه دي، کروڑونه دي او د زړه چین در سره نشته، سکون در سره نشته، خوشحالي در سره نشته، څه پکې څه به پې وکړي. نو انشاءالله العزیز توبه به وباسو په دې نن شپه کې، په دې نن ورځ کې به الله ته جاړو انشاءالله، الله ته به په کریکو جاړو انشاءالله، د چا د قصد به الله ته جاړو. زما عزتمندو زموږ بیړه پې پار کېږي په 2 اوښکو د سترګو نه ویستلو سره. نو ویستل پکار دي که نه؟ چاله چې جړه نه ورځي که نه، جړه نه ورځي او د دې سترګو نه اوښکې نه راوځي، زما عزتمندو دا د بدبختیا علامه ده. د ده دا زړه نه دی، دا تک تور شوی دی. بعضې یاره په وړه وړه خبره جړه راځي، دا وجه څه ده؟ زما عزتمندو بعض زړه تک سپین وي، دا زړه دا تک سپین وي د یو سپینې پاڼې په شان، دی ګناهونو د وجې یو تور ټاکې بل 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 لګي 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 دا زړه تک تور شي لکه تکه توره تبۍ، دا روټۍ چې پې پخوي داسې تک تور شي. نه په چا به زړه درد کوي، نه په زنانو رحم راځي، نه په نارینو رحم راځي، نه په یو غریب یتیم رحم راځي. د دې زړه شبر یخته پې راغتی وي، دومره کلک تک تور شوی. زما عزتمندو دا د بدبختیا علامه ده. او بیا توبه په اخلاص سره چې الله یقینا اړه خو مې تک تور شوی دی. دا قاري صاحب چې کوم کیفیات بیان کو دا کوم زما د طبیعت او زما د زړه کیفیات دي. یا الله په اخلاص سره یا الله زه توبه وباسم، آینده دپاره به تا نه خفه کوم. قسم په رب العالمین دا تک
تور زړه ورته الله پاک واپس صفا کی په یو توبې سره. سوال درته کوم ان شاء الله توبه به وباسو ان شاء الله وباسو به ان شاء الله توبه به وباسو ان شاء الله ټول به وباسو ان شاء الله. مرګ نه مخکې مرګ نه وروسته مرګ نه ما تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مرګ د وفات هغه واقع مخې تک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنازه چا نه ده کړې. دا ذهن کې کېږي سوالات کېږي د الله د رسول جنازه چا نه. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امام او په مړونو باندې امام دی. هر نارینه به راتله څلور تکبیرات ځان له به کول او ځان له به مونځ کول وتلو به بیا به زنانه راغه د الله د رسول جنازه به کول وتلو. دا یو لوی سوالو هغه چې کوم دی ان شاء الله حل شوی وي. نو زما محترمو کوشش کوو چې د خپل پیغمبر سره وفا وکړو مینه وکړو. الله رسول چې په څه خوشحالېږي الله چې په څه خوشحالېږي په ایمان وی پیژنې که نه پیژنې بیانولو ضرورت شته پیژنې تاسو ته پته ده چې الله رسول الله په څه خوشحالېږي بس دغه بدن نه روح پرواز کېدل دي بس خوشحالۍ دي. دا ګیره زه اکثریت ویم د الله د رضا دپاره دا ګیرې پرېږدئ. مرګ اوس نن سبا وخت کې مرګ اچانک شوی قیامت علامې دي د ټول نه لوی علامه دام ده د مرګ پته به نه لګي. بس اوس بې وخته مرګونه دي وروره چاله په 30 کالو کې چاله په 22 سال چاله په چې کوم دی ټیک ټاکي ناڅاپه اچانک مرګونه به وي عام شي اچانک مرګونه دا څه دا د قیامت علامه ده. نو زما عزتمندو دا ګیره نه ده ګیره دا کپړې به ویستلی کېږي که نه به تاسو نه تپوس کوم ویستلی کېږي ښه. اوس هغه ورځ ما تاسو ته بیان کو چې دا کفن هم د دې انسان د عزت دپاره دې ته ورچوي عزت دپاره وایي چې څنګه قبر کې کېږي کفن هم وله فرشتې اوښلی بار تېرولي دا تا د دنیا نه. او ګیره تاسو څوک کتلي چې ګیره وله وخورئ چې کله وفات شي چې دا ګیره هم د باد کې پرېښېده وله وخورئ دا ګیره به تا سره قبر ته ځي. یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں یا رب تیری محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. پوه شوې که پوه نه شوې یا الله اباسې وایي که مړه ګیره پرېږدمه پوه شوې زمونږ خو کاروبار د غلا کاروبار دی ټول د دروغو کاروبار دی. یا خلک به بیا وایي چې مړه دې ګیرې ته وګوره دا چل دی نه جي نه هر څه غلا ستا ناب تول کې کمی ستا نور ګناهونه هر څه یو طرف ته ګیره بل طرف ته ټیک شو جي. د دې ګیرې به تا ته خپل ثواب میلاویږي د دې ګیرې په وجه به قسم په رب العالمین هېڅ پته نه لګي چې په قبر کې زما عزتمندو ستا حساب کتاب پتا باندې آسان شي او ستا بیړه چې کم دی پار شي زما عزتمند. نو ګیرې د پرېښستلو نیت وکړئ نیت به کوو انشاءالله. توفیق درکول نه درکول د الله کار دی خو نیت به کوو انشاءالله نیت به کوو انشاءالله. په دې نیت باندې به هم انشاءالله وګورئ د قیامت په ورځ باندې به د دې فقیر ملنګ قاري صاحب دغه خبره چې تا نیت کړو په دې نیت باندې وګوره الله تعالی څه درکړي. الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.